درې قسمه زنانه داسې دي چې هغوی دا درې کارونه کوي نو الله پاک ورته ګوري. الله پاک ډېر زیات خوشحالیږي په دې باندې. او یو قسم له الله پاک خاندي او مزه وله ورکوي. نو زموږ هغه خویندې هغوی دې دا واوري یا زموږ هغه غرونه دې واوري او زموږ خویندو ته دې دا درې خبرې ورسوي. ډېرې زیاتې ناشنا خبرې دي، نو په خپله هم واورئ، ملګرو سره هم شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک د صحت نه به خوند او مزې اخلئ. الله پاک مو خوشحاله آباد او تر و تازه ساته. نن چې کومه زموږ ویډیو ده، زموږ چې کوم ټاپک دی هغه دې حوالې سره دی چې درې قسم له زنانه داسې دي چې کله الله پاک هغوی ته وګوري نو الله پاک له خوند ورکوي، الله پاک له مزه ورکوي. دغه رنګ الله پاک خاندي او دغه خندا د الله پاک د خوشحالۍ د وجې وي. نو زموږ داسې خویندې چې هغوی په دنیا کې ژوند تیروي نو هغوی دپاره یو څیز لازمي دی چې هغوی پرده کوي. چې کومې زنانه پرده کوي نو الله پاک دې ښځو ته ګوري او ډېر زیات خوشحالیږي. ځکه الله پاک خوشحالیږي چې الله پاک وایي چې ګوره ما په دوی باندې دا حکم راوړی چې تاسو به پرده راکوئ. نو دلته کې زما دا بندګانې دا ښځې دا ټول دوی پرده کوي. الله پاک په پردې باندې ډېر زیات خوشحالیږي. د دې برعکس چې کومې زنانه پرده نه کوي الله پاک په هغې باندې ډېر زیات خفه کېږي، ډېر زیات الله پاک په هغې باندې خفه کېږي. دغه رنګې فرشتې په هغې باندې خفه کېږي. ځکه پرې خفه کېږي چې دلته کې د الله پاک حکم ماتېږي، پرده نه کول دي. د کومو سړو نه پرده لازمي ده نو د هغوی نه پرده کول محترمو دا فرض دي. زموږ هغه میندو او هغه خویندو ته دا سلام دی چې دوی په ګرمۍ کې هم دا نقاب مخ باندې راخور کړی وي او دغه رنګې په ګرمۍ کې هم دوی پرده کوي. دغه رنګې د یخنۍ موسم کې هم دوی پرده کوي. دوی له نه ګرمي شته نه له یخنۍ شته، په هر حالت کې دوی پرده کوي. الله پاک په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږي او فرمایي چې دوی دلته کې د دنیا د ګرمي تېره کړله، په ځان باندې برقع راښکته کړه او ژوند یې تېر کړو. د آخرت ګرمي به الله پاک په دوی باندې دا ختمه کړي، الله پاک به دا اسانه کړي په دوی باندې. په ګاډي کې یو درې زنانه ناسته وي نو د یوې د بلې نه تپوس کوي خورې وایي تا په دې ګرمۍ کې دا برقه په سر کړې ده، څومره ګران کار دی، ګرمي نه کېږي. هغه وایي ګرمي مې کېږي خو ستا د وجې دا برقه ما په سر کړې ده. دا بله ښځه ورته وایي کومه چې پرده نه کوي، زما د وجې ستا څنګه پرده کړې ده؟ وایي ځکه ما ستا د وجې پرده کړې ده، هسې نه ستا کور را نه شي. هغه ورته وایي چې پرده ته کې یا پرده ته نه کې نو دې سره به زما کور څنګه ورانېږي؟ هغه ورته وایي هسې نه که زه مخ ښکاره کړم او ستا خاوند زه خوښه شمه نو تا له به طلاق درکړي، ستا کور به وران شي. نو دغې ښځې له بې عقل مزغو ته راغلې، هغې هم بیا محترمه پرده شروع کړله. نو پرده محترمه دا ډېر زیات لازمي څیز دی. بعضې خلک وایي چې پرده صرف د ټول بدن د مخ نشته دی، نو یاد ساتئ چې د مخ پرده هم شته دی. او دغه رنګې چې بار ته راوځې نو داسې راوځه چې ستا لاسونه هم چاته نه ښکاري، ستا ویښتان هم چاته نه ښکاري او ستا خپې هم چاته نه ښکاري. نو پرده محترمو خویندو دا ډېر زیات ناشنا څیز دی. او زه خپلو وروڼو ته وایم، خپلو خویندو ته وایم چې کله زه تاسو زموږ د خویندې بار راوباسئ، بازار ته بوځئ، ډاکټر لی بوځئ، دغه رنګې کالج ته بوځئ، نو د دې د پردې خاص دا خیال ساتئ. دا معاشره به زموږ نه ټیکېږي او دا معاشره به زموږ نه خرابېږي. یوه خبره دا شوله چې کومې زنانه پرده کوي نو الله پاک چې دې زنانو ته ګوري نو الله پاک له خندا ورځي او دغه رنګې الله پاک دا خوشحالیږي. دغه رنګې د دې سره سره الله پاک هغه ښځو ته چې کله وګوري چې کومې ښځې د خپلو خاوندانو دا خیال ساتي، کومې ښځې خپل خاوند سره د زړه نه محبت کوي، د زړه نه، نو دغه ښځې ته چې الله پاک وګوري الله پاک ډېر زیات خوشحالیږي. الله پاک وایي دا سړی ما په دې ښځه باندې مشر کړی دی او دا ښځه زما حکم مني، دا زما حکم مني، زما تابعداري کوي، زما د حبیب تابعداري کوي. او چې کله دا ښځه دې سړي ته وګوري دا ښځه په خندا شي، دغه رنګې دا سړی دې ښځې ته وګوري په خندا شي، نو الله پاک دې دواړو ته وګوري په خندا شي. دا الله پاک ډېر زیات خوند ورکوي کله چې ښځه او خاوند یو بل سره ګپ لګوي، یو بل سره خبرې کوي، یو بل سره د مینې اظهار کوي.
موږ خو په دنیا کې ډیر زیات عاشق او معشوقې دا لیدلي دي، یو بل سره د مینې قسمونه خوري او دغه رنګ یو بل سره د مستقبل لپاره خوبونه ګوري، یو بل سره یو ځای ناسته له خوند ورکوي. خو دا ډېر زیات کم راته ښکاري چې کوم ښځه خاوند وي هغوی د یو بل سره ګپه ولګوي. نو یاد ساتئ چې ښځو له هم پکار چې خپل خاوندانو سره د زړه نه محبت کې، د زړه نه ورسره خبرې کې. دغه رنګه سړو له هم پکار دي چې بار اخوا دېخوا ښځو ته دې ګوري نه، ټوله مینه د محترمو دا خپله ښځې سره کوي. نو دغه ښځې په دغه چاردیوالۍ کې زموږ او ستاسو لپاره ناستې دي. او یاد ساتئ چې دغه زنانه دا ډېر زیاته د رحم قابل دي. موږ بار وګرځو، بار وځو، بار چکر مکر وهو او دغه زنانه سهار شي ماښام شي په دغه کور کې ناستې وي، نه هغوی بار ته وتلی شي، نه هغوی چکر مکر وهلی شي. هلی وهلی شي چې کله ورسره سړی وي او سړی دونه روزګار نه وي. نو دغې خپلو ښځو سره ډېر زیاته مینه محبت سره کوئ. نو که تاسو دوی سره محبت کوئ نو الله پاک به تاسو سره محبت وکړي، ځکه چې دا ښځې د زړه نه خپلو خاوندانو سره محبت کوي. نو کومې زنانه چې د زړه نه خپلو خاوندانو سره محبت کوي نو الله پاک په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږي. یا کوم سړی چې خپلو ښځو سره محبت کوي الله پاک په دې باندې ډېر زیات دا خوشحالیږي. دغه رنګې 3 نمبر کې هغه ښځې راځي چې کومې ښځې منځونه کوي. دغه رنګې کله دا زنانه رکوع کوي نو الله پاک ته ډېر زیات خوند ورکوي. ګوره دا زنانه زما حکم مني. کومې ښځې په سجده باندې پرتې وي، دغه رنګې تحیه باندې ناستې وي او بیا دغه زنانه خپل لاسونه د الله پاک د اوچت کې او الله پاک د خپل فریاد وکړي، الله پاک سره راز او نیاز وکړي. یاد ساتئ چې کومې زنانه دي د سړو په نسبت باندې په هغوی کې دین دا ډېر زیات دی او ښځې د الله پاک نه محترمو دا ډېرې زیاتې دا یریږي. دغه ښځې چې کله لمونځ وکړي د هغې نه بعد 2 رکعته نفل هم وکړي، د هغې نه بعد ذکر هم وکړي او دغه رنګې بیا د قرآن مجید تلاوت وکړي، قرآن راوالي ښکلي کړي، تلاوت پکې شروع کړي، بیا دغه رنګې چې کله تلاوت ختم کړي بیا ښکل کړي، بیا دعاګانې کوي. نو داسې قسم نه زنانه چې کله دا اعمال کوي نو الله پاک ورته ګوري، الله پاک له خوند ورکوي. الله پاک محترم او خاندي، الله پاک ته خوشحالي دا محترمه دا محسوسېږي. نو زموږ هغه خویندې چې هغوی پرده کې خپل ژوند تېروي دغه پرده د الله پاک ډېره زیاته محبوبه ده. زموږ هغه خویندې چې خپلو خاوندانو سره د زړه نه مینه کوي دغه مینه محبت الله پاک ته ډېر زیات ګران دی. زموږ هغه خویندې چې هغوی ځان دیندار حسابوي او دغه رنګې په قرآن او په احادیثو باندې او د پیغمبر علیه صلات وسلام په احکاماتو باندې محترم دا مکمل عمل کوي. نو داسې زنانه الله پاک چېرته وګوري الله پاک له محترمو دا خوند ورکوي، الله پاک په دې باندې خوشحالیږي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.